دفاع وکړه او زیاته کړه چې یوه میاشت وړاندې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په یو ټلیفوني اړیکه کې ډاډ ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي. هغه وایي واشنګټن طالبانو سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ خو د پخواني ولسمشر منفي و. درنودونکو اوس هم د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د خبري کنفرانس ژوندی بهیر ګورو. د ویل ده چې دا د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد لومړنی کنفرانس دی. دا لومړی ځل دی چې هغه د تلویزیون په پرده ظاهریږي. که څه هم د دغه خبري کنفرانس اجنډا په هکله تر اوسه څه نه دي ویل شوي خو ویل کېږي ذبیح الله مجاهد به افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په هکله د طالبانو دریځ خلکو سره شریک کړي. as the last remaining stronghold, which itself then collapsed, and that was pretty much the end of the resistance outside of Kabul. We have now Taliban representatives on stage. په پرده د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد به هیواد کې د وروستیو تحولاتو په هکله د طالبانو دریځ له خلکو سره شریک کړي. Included in government has worn off, and especially if the unity was driven by the corruption of the previous government. Yeah, I mean, there is a push at the moment by people from the previous administration. ویاند ذبیح الله مجاهد لومړنی خبري کنفرانس دی چې له دې وړاندې طالب مشرانو ویلي وو چې افغان سیاستوالو او نړیوالې ټولنې سره افغانستان کې د یو ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو په هکله سلا مشورې پیل کړي دي چې پایلې به یې ډېر ژر خلکو سره شریکې کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینې هم دا خبرې تاییدوي چې طالب مشرانو دوی سره د یو پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت د جوړېدو په هکله خبرې کړې دي او په دې هکله سلا مشورې شوې دي. وګورو چې آیا د راتلونکي نظام د بڼې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي هم په ننني کنفرانس کې څه ویل کېږي او که نه. دا د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لومړنی خبري کنفرانس دی چې خبرېږي. دا لومړی ځل دی چې ذبیح الله مجاهد د تلویزیون په پرده څرګندېږي. تر اوسه پورې د دغه خبري کنفرانس د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي یا هم تر اوسه د کنفرانس اجنډا له رسنیو سره او خبریالانو سره نه ده شریکه شوې خو ویل کېږي چې په دغه کنفرانس کې به د وروستیو تحولاتو په هکله خبرې وشي. دا په کابل کې د طالبانو ځانګړې توګه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لومړنی خبري کنفرانس دی. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. اوس به د افغانستان د اسلامي امارت محترم
they're wrapping up their US mission. Same with the और हिंदी चावल के मिशन रईस ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को खबरी सवाल محترم ज़बीउल्लाह मुजाहिद الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وأيضا قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. لهر سنه مخکې محترمو ژورنالستانو د رسنیو استازو او ستاسو له لارې نه خپلو درنو او قدرمنو هیوادوالو او ورسره ټولو نړیوالو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلام نه تاسو موږ ټول شاهدان یو چې افغانستان په داسې یو مقطع کې قرار لري چې ویل شو کولی له شل کلنې ډېرې درنې او پیچلې مبارزې څخه ځل بیا آزاد او مستقل کړي او د اشغال ټغر After 20 years of struggle, once again we have emancipated our country and made it independent again, and we have expelled the foreigners and د محدود شمیر کسانو نه بلکې زموږ د ټول ولس مشترک افتخار ده. ولې هغه خلک افتخار پې کوي او ویاړې بولي هغه د ټول ملت په پای تمامیږي او دا د ټول ملت یو د تاریخ برخه ګرځي او د ښه راتلونکي هیله کوم. هر ملت مشروع حق ده. افغانانو هم د خپل مشروع حق څخه په استفاده وسو کولی له اوږدې او درنې شل کلنې مبارزې او جهاد څخه وروسته دغه ازادي واخلي او خپل هیواد د اشغال او د اشغال له تتمو څخه پاک کړي. دا زموږ حق او ویاړو چې دا حق مو ترلاسه کړ. په مقابل کې د لوی الله جل جلاله څخه شکر ادا کوو چې دغسې یو لویه مقطع ته یې موږ ورسولو او خپل انعام یې زموږ په ولس باندې وکړه او دې ملت ته یې ازادي ورکړه. اسلامي امارت وروسته له دې چې هیواد آزاد سو د هیچ چا په مقابل کې د عقدې او دښمنۍ پالیسۍ نه لري. موږ تاسې ټول پوهېږو طبیعي خبر ده په افغانستان کې ډېر بحراني حالت او جګړه تېره سوه. په دې کې به ځینې خلکو اشتباهاتو او داسې کړنې کړې وي غالګرو په ګټه تمامېدې. خو کله چې موږ افغانستان ته راغلو غواړو چې افغانستان نور د جګړې میدان نه وي. نور دلته جګړه د نن نه هیڅ پای ته ورسېده. بناء د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوې. زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص د دې دپاره وسې موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې سي. بناء اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سر له نن نه د ټولو اړخونو جهتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمني کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني. بې له شکه چې موږ په داسې یو تاریخي مقطع کې قرار لرو چې سیاسي نظام به جوړیږي. د دې دپاره چې رسنۍ او زموږ هغه منتظر هیوادوال او نړیوال هغه undoubtedly we are at a very historical stage. Our countrymen and women who have been waiting, I would like to جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د very soon we will be witnessing منلو وړ نظام ولرو ان شاء الله تعالی.
لکه څرنګه چې کابل د اسلامي امارت د ځواکونو لاس ته ورغی طبیعي خبر ده دلته ځینې مشکلات پیښ شول د امنیتي ستونزې او یا اندېښنې اگر که موږ په دغه لوی تحول کې تر اوسه پورې د کابل په ښار کې او د مجاهدینو د راداخلېدو نه وروسته د مقطع نه په استفادې ځینې ناهنجارۍ او سرخوږی جوړ کړ چې په هغه اساس باندې اسلامي امارت متوجه شو څو د ښار امنیت ټینګ کړي زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي د دوی سر مال او عزت به خوندي شوی وي زموږ ځواکونه د کابل خبر ده افغانستان کې خصوصا په کابل کې بهرني سفارتونه میشت دي او د مختلفو هیوادونو سفارتونه دلته اوسېږي دغه امنیت موږ ته ډېره حیاتي مهمه مسله ده د دې په خاطر دغه امنیت ټینګ سي موږ ځانګړي ځواکونه په کار اچولي دي چې ټول هغه ساحه سي شنه ساحه ده یا سفارتونه پکې اوسېږي دغه امنیت په فوق العاده ډول باندې تامین وي بناء ټول بهرنیو هیوادونو ته دغه سفارتونو ته د استازو ته سیاسي نمائندګیو ته د ملګرو ملتونو مؤسساتو ته او نړیوالو عامه او بشري او خیریه مؤسسات ټولو ته ډاډ ورکوو چې د دوی په وړاندې به هیڅوک هم هیڅ ډول اقدام نه کوي هیڅ زیان به نه ورسیږي امنیت به بشپړ خوندي وي زموږ ځواکونه به د دوی د امنیت دپاره شپه او ورځ لاس په کار وي ان شاء الله تعالی بې له شکه چې موږ نه غوښتل چې په کابل کې دغه دپاره څه وضاحت رامنځته شوی وي اسلامي امارت وغوښتل چې کله ولایات تصفیه کېږي د کابل په دروازو کې زموږ مجاهدین او ځواکونه متوقف سي وړاندې لاړ نه سي ټولو ته امر شوی چې حتی د کابل په هیڅ ولسوالۍ کې هم نظامي تحرکات ونه لري د دې دپاره د انتقال پروسه په اسانۍ سره بې له دې نه چې تکلیف پېښ سي یا جګړه کابل ښار ته داخله سي او ګڼمېشت سیمه ده طبعا زیانباره سي نو بې له دې نه باید موږ د باندې مسایل حل کړو او کابل ته په سوله ایزه ډول باندې زموږ هغه کسانو څوک چې راځي هغه را داخل سي او نظامي ځواکونه صرف د کابل د امنیت دپاره وي خو متاسفانه باید ووایو چې تېرې ادارې بې کفایتي وکړه تېرې ادارې ونه سو کولی چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي وارخطایي پیښه شوه له هغه له امله ټول امنیتي ځواکونه چې دلته په کابل کې مخکې له موږ نه امنیت ساتلی وو په حوزو کې اوسېدل په بېلابېلو وظیفو باندې مکلف اوس باید امنیت وساتي دا د دې سبب سو چې ځینې اشوبګرې کړۍ او داسې کړۍ چې هغه د ګډوډي غوښتونکي وو هغو د اسلامي امارت له نامه نه په استفاده باندې په ځینو جونو کې په لوټ مار باندې شروع وکړه ځینو خلک ځورول پیل شول موږ هم مجبور سو چې خپلو ځواکونو ته د امنیت د تامین په خاطر امر ورکړو چې ښار ته داخل سي اگر که له دې نه مخکې موږ اعلامیه درلوده ویلې مو چې کابل ته ښار ته په مسلح شکل نه داخلېږو ولې دا زموږ مجبوري سوه چې د کابل ښار د څو اشوبګرو ته پرې نه دو او دلته بانکونه دي سفارتونه دي د خلکو عزت ته د خلکو کورنۍ دي دوی ته باید نجات ورکړو موږ مجبور سو چې ځواکونه کابل ښار ته راننباسو نو په همدې اساس د کابل ښاریان اوس باید ټول ډاډه واوسېږي چې د دوی امنیت بشپړ تامین شوی دی بې له شکه چې موږ اورو او لیدل کېږي چې ځینې نړیوال د افغانستان له فعلي حالاتو نه کله کله اندېښنه کوي غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه به هیڅ چاته زیان او ضرر متوجه نه وي همداسې د سیمې هیوادونو ته همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا دغو په خلاف استعمال سي په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن اوسېږي ډاډه واوسېږي اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متعهد ده خو یوه خبره باید هیره نه کړو نړیوال هم کله چې موږ سره تعامل ته داخلېږي موږ هیله کوو چې د بین المللي اصولو په چوکاټ کې د معروفو او پیژندل شوو سیاسي تعاملاتو له مخې نه زموږ سره خپلې اړیکې تأمین کړي خپل تشویشونه موږ ته اظهار کړي موږ به د دوی د تشویش په رفع کېدو کې خپله وروستۍ هڅه وکړو خو دا پیښه نه سي چې خدای مکړه زموږ او نړیوالو ترمنځ تنش پیښ سي سیاسي کړکېچ رامنځته سي او دوی زموږ د دیني اقدارو
د دینی اصول او روایاتو لپاره ډېر درنې قرباني ورکړي. حق لري په خپل هیواد کې د دین او شرعي اصول په اساس قوانین رامنځته کړي، دغه په اړه باندې دغه په اساس پریکړې وکړي او د خپل خلکو لپاره یو نظام ولري. دا د افغانانو حق ده. موږ تاسو شاهدانو د نړۍ مختلف هیوادونه د خپل ارزښتونو په چوکاټ کې بیلابیل قوانین لري. په ټول نړۍ کې واحد قانون نشته. اروپایي هیوادونه ځانګړي قوانین او مقررات لري. امریکا متحده ایالات ځان ته قوانین لري. عربي هیوادونه ځانګړي قوانین لري. زموږ په همسایه په گاونډ کې هم مختلف قوانین د مشاهده. I've got different rules, different policies, different Europeans have different approaches and policies. The US has different rules and regulations. Arab countries زموږ د خلکو د عقیدې سره او دغه د غوښتنو سره برابر دي او په دې باندې باید هیڅ rules and regulations نړیوال تشویش ونه لري او زموږ دغه درنو ارزښتونو ته باید دوی هم درلي. د ښځو موضوع یو مهمه موضوع ده. اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې پابند اوسیږي. زموږ د خویندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت او زموږ د ملت هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار کولی شي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو. د موږ ټولنې اړتیا حس کوي. دوی به زموږ سره حضور ولري او فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چاته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکوو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوع تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوع تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي. البته اسلامي اصول یو چوکاټ ده چې هغه باید زموږ سره نړیوال هم تسلیم کړي او زموږ هېوادوال هم مني. زموږ ښځې مسلمانې دي، هغوی غواړي چې خپل ژوند د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې عیار کې هغسې ژوند تېر. موږ امیدوار اوسو کله افغانستان له جګړې نه راوځي، موږ د اقتصادي زیربنا او اقتصادي ګامونه واخلو. له نړیوالو هیوادونو سره مخکې زموږ تعاملات په درناوي بنا وو. له ګڼو هیوادونو سره ما په دې باندې خبره کړې ده چې افغانستان ته اقتصادي منابع متوجه کړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي، د افغانستان له اقتصاد سره مرسته وکړي، زموږ سره زموږ د هیواد په بیرته رغونه او آبادي کې موږ سره همکار اوسیږي. په همدې خاطر اسلامي امارت ټول هیوادوال ته ډاډ ورکوي چې انشاءالله موږ به وسو کولی په ډېر لنډ وخت کې او په لنډو کلونو کې خپل هیواد تغییر کو او مثبت تغییر د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت به ښه کېږي. ځکه موږ یو شی حس کوو چې هر افغان د خپل شخصي ژوند ښه کول غواړي. کله چې دا احساس له افرادو نه راټولیږي په ټولنه کې بدلیږي، طبیعي خبره ده ټوله ټولنه به یو لوی تغییر، مثبت تغییر په اقتصادي برخه کې لري، په تجارتي برخه کې به لري. د دې لپاره هغه اساسي شرط چې امنیت ته هغه موږ خوندي کړی او انشاءالله نور متحدو چې امنیت ته راولو او یو جامع نظام به جوړو او داسې حکومت به د خلکو خدمت کوي چې هغه متحد وي، هغه د خلکو خادم وي، په خلکو باندې مسلط نه وي، بلکې د خلکو د ګټو لپاره د دنیا او آخرت د ښېګڼو لپاره کار وکړي. انشاءالله غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ خصوصي رسنۍ هغه ازادې اوسیږي، خپلواکې اوسیږي، خپل بې پرې نشراتو ته دوام ورکړي. او البته درې غوښتنې موږ له رسنیو لرو، هیله کوو چې دا د دوی د اصولو سره هم مخالفې نه وي او دوی هم موږ سره ومني. اول په افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده، د اسلام د اصولو خلاف سره نه ومني سویږي. بناء د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، کولی شي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي او آزاد خپرونې وکړي. همداراز بې پرېتوب د رسنیو یو مهم اصل ده. هیله کوو چې رسنۍ بې پرې اوسیږي، بې طرفه اوسیږي، په قضایاو کې بې پرې برخورد وکړي. موږ غواړو چې رسنۍ په موږ باندې سالم انتقاد ولري، څو راتلونکې اداره خپلو نواقصو ته متوجه سي، راتلونکې اداره خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه سي او وسي کولی د تاسې ځوانانو رسنیو په مټ خپل نواقص درک کړي او علاج یې وکړي څو ټولنې ته ښه خدمت رامنځته سي. نو په دې اساس د ټولو رسنیو هیله کوو چې رسنیز فعالیتونه بې طرفه او بې پرې وساتي او آزاد یې وساتي.
همدارنګه یو ډیر مهم شی دا ده چې افغانستان خلکو ته خپل ملي ارزښتونه ډیر ارزښت لري او ډیر قیمت ورته لري. د ملي ارزښتونو لپاره ډیر قرباني ورکړي. ملي ارزښتونه هغه څه دي چې موږ ملت سره یو ځای کړی او یو اتفاق باندې ژوند سره کولی شو. هیڅ چاته داسې د نشراتو اجازه نشته هغه زموږ د ملي ارزښتونو خلاف وي، لکه مثلا تعصباتو ته لمن وهل، قوم پرستیو ته لمن وهل، مذهبي اختلافات راپارول، سمتي اختلافات راپارول چې دا زموږ د ټولنې په ګټه نه ده. او الحمدلله وینم ستاسو ټول ځوانان افغانان یاست، اکثریت افغانان دي. زموږ د هیواد ملي ګټې دا دي چې موږ په یو موټی افغانستان کې ژوند وکړو، په واحد افغانستان کې ژوند ولرو او له ټولو مختلفو جهتونو سره په مشترکه ژوند ولرو. ټول قومونه یو له بل سره ورونه غوندې ژوند ولري. په دې اساس د تاسو ټولو همکارۍ ته اړتیا لرو او موږ سره خپله همکاري وکړئ. په اخر کې له تاسو ټولو نه مننه کوم چې زموږ سره مو دلته په کنفرانس کې ګډون وکړ او سلامت اوسئ. رسنۍ به موږ ته رسنۍ هلته یادېږي، نومان اخیستل کېږي. زه تاسو ته ځواب وایم، یو شی تاسو ته ووایم چې زه به انشاءالله ستاسو په خدمت کې یم. په ډېرو ګڼو ورځو کې به کنفرانسونه لرو، تاسو ټول سوالونه به ځوابېږي. خو د اوس لپاره چون وخت کم ده، ما ونه شو کولی په خپل وخت راورسېږم، ځکه په زه یو ډېر لرې ولایت کې وم او ډېر اوږد سفر مې درلود. ساعت 2 ساعته مخکې را رسېدل بناء ومې غوښتل چې تاسو انتظار ونه اوسېږئ. مقدماتي ناسته مو وکړه، وروسته به انشاءالله بیا سره کینو. حال سوالا میشه من جواب میتونم همه این شما را میشه سوال میشه برادر. الجزيرة حمد الله محمد شاه کېږي، نور تم نوبت رسېږي. انګلیسي به ښه وایي، انګلیسي به الجزيرة انګلیسي. I want to talk to you about women's rights and girls' rights. There's a lot of concern about whether women will be allowed to work, that girls can still go to school. What assurances can... Charlotte Phyllis from Al Jazeera, I can't hear her. Can you give to women and girls that their rights will... پښتنه دا د ښځو حقوق په باره ما کې نزدیک ده نه د کشف بس صحیح ښځو حقوق په باره پښتنه ده چې تاسو کوم ضمانت ورکوئ چې ښځې به حق لري کار ته ولاړ شي او سبق ووایي او داسې نور حقوق څه کوم دي منل شي. بلې د ښځو په وړاندې زموږ دریځ ما مخکې بیان کړ چې موږ به انشاءالله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکوو. ښځې د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو. د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځې به فعال حضور ولري، البته د شرعي چوکاټ په داخل. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Mr. Mujahid, dear panel, ABC News from America. Can I ask you, what guarantees can you give to the Afghans who fought with the Americans, the interpreters? Because all the people question. So we want to have the right. What guarantees will you give to the Afghans who are now hiding at home, who want to leave the country, who the Americans will transport? They can't get to the airports. What guarantees? I'm sorry. One. This is very important because there's a man who's being held hostage by the Taliban. His name is Mark Frericks, and on behalf of his parents, they've asked me to ask you whether you will now commit to release him. دوه پوښتنې دي. یو دا چې هغه خلکو ترجماني کړې ده امریکایانو سره یا نور کارونه کړي دي، هغوی د امنیت په باره څه ډاډ ورکولی شي؟ او دویمه پوښتنه دا ده قراردادي چې ورک شوی ده په خوست کې وایي هغې کورنۍ له طرفه دوی تاسو په وسته پرېږدي که به نه. ببخشید سوال اول درباره رفتنشان به خارج که میرن آیا میتونن به خاطر آرام از کشور براین و سفر بکنن؟ در این مورد میخوایم که اطمینان
اطمینان بدم به تمام هموطنای ما که در سطح مقابل بودن، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش‌های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم. نمیخوایم با هیچ کسی برخورد. Whether they were translators, whether they had military activities, or whether they were civilians, and all of them have been pardoned. ترک بکنن یا جای دیگه برن. این نمیخوایم، هرگز نمیخوایم. این سرمایه ما هستن، باید در کشور بانن. ما از تریبیون شما به تمامشان اطمینان میتیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه یا از وا سوال بکنه که چرا در افغانستان حمایت کردن یا ترجمه کردن. به هر صورت بازم از تریبیون شما برشان اطمینان میتیم که به خاطرشان هیچ خطری متوجه نیست. و در مورد قراردادی که پرسان کردم، در اون مورد معلومات ندارم. شاید قضیه سالهای قبل باشه، سالهای جنگ، که ما فعلا معلومات در اون مورد ندارم. ترجمه رو بشنویم. Mr. Mujahid says that we are assuring the safety of all those who have worked with the United States and Allied forces, whether as interpreters or any other field that they have worked with them, leave the country. We want them to serve their own homeland. As for the contractor, there was perhaps he's gone missing, as reported by the media. We do not have any information about him at the moment. He's gone missing. بله. تاسو د خلکو سره چې تاسو راتګ سره لیکل درلودل او په زیاتونه کورنۍ اوس د کابل هوایي ډګر دروازې پرېښودل شوي او د تاسو د راتګ سره د لیکل ولې دوی غواړي چې هېواد بهر ته ورشي. تاسو به څه ډول ورکوئ چې دوی بله د تاسو له لارې نه هغو ته اطمینان ورکړو چې راسي خپلو کورونو ته. هیڅوک په هغو باندې کار نه لري. د اسلامي امارت مشرتابه امر کړی چې په کابل کې هیڅوک هم تعقیب نسی، هیڅ چاته څوک څه ونه وایي. څو استفاده کوونکي اشخاص دي چې موږ هغه نه تاییدوو، هغه زموږ افراد نه دي. زموږ افراد هیڅوک نه تهدیدوي. او بیا وایم چې تاسې په کراتو ولیدل چې په زرګونو عسکر چې موږ سره جنګېدلي وو، زموږ وینه یې تویې کړې وه، په دې هېواد کې د بهرنیو سره ولاړ وو، 20 کاله جنګ کړی وو. ولې کله چې زمان راغی چې اشغال پای ته ورسېده، موږ هغو ټول ته عفوه کړې ده. بناءً کومې کورنۍ چې په میدان هوایي کې د ویرې له وجې نه هلته انتظار کوي د تګ، باید دا اوس بیرته راوګرځي خپلو کورونو ته. هېڅوک هغوی نه تعقیبوي، هېڅوک هغو ته ضرر نه رسي. موږ ډاډ ورکوو چې د اومر دپاره به څوک هغو ته ور نه شي چې تاسې څه کړي وو یا څه نه وو کړي. هیله کوم چې هغه مطمئن سي او ویره ونه لري. په نوبت سره کې په نوبت ټول د نوبت رسیږي د یو سوال سره. خالد زیکزاد الو نیوز. شکر می‌کنم من خودتون هستم خبرنگارتون نیست. شما تمام مردم عفو قرار دادید. مردم شما را عفو قرار خواهد و خیر. بارها شما وقت انتخابی در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل حتما نسبت مسیری که به کابل آمده این زخمایی که سالهای گذشته کابل دیده دهها خانواده زادگاه شده، کسی بی‌خبر، زنی بیوه. پاسختون به این خانواده چی است؟ یک سوال خوب است. یک سوال نوبت برای شما میدانم که نمیشه. باید یادآور شوم که ما خو امر عفو قرار میدیم. این را به نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت‌های مقابل که همراه ما در مقابل بودند از الف تا یا همه عفو هستند. ما ازشان انتقام نمیگیریم. یک. دوم، خدای نخواسته ما علیه هیچ کس کدام عمل قصدی را انجام ندادیم که زیان دیده باشه. البته اگر در جریان جنگ کسی صدمه دیده باشه بدون اختیار و بدون از اینکه کسی قصد ضررش داشته باشه، این حالت عوارض جانبی جنگ است که ما جنگ فعلی را که 20 سال دوام کرد و یک نیروی بزرگ اشغالگر را شکست دادیم، ممکن نبود که تا بعضی از التیامات و زخمار ما متقبل نشویم و کشور ما آزاد شود. این ممکن نبود. شما میدونید خود بم بسته کردن، خود وسیله قرار دادن و علیه دشمن اقدام کردن. در این تو یک حالت اگر با کسی بدون اختیار در یک حالت اضطراری یا حالتی که غیر قابل کنترل بود
زیان دیده باشه قابل تاسف است. ما از عوارض جانبی جنگ می‌دانیم و هیچ جنگی بدون از این شده نمیتونه، ولی 100% اطمینان می‌دیم که هیچ حمله ما هم علیه مردم ملکی و علیه مردمی که در جنگ دخیل نبودن قصدی نبوده. با اساس بعضی از مشکلات بوده که یا با اساس مشکلات تکنیکی رخ داده و یا با اساس مشکلات دیگری که باز هم قابل تاسف است و ما می‌خواهیم که آنها همین چیزی را به ما هم باید در گذر داشته باشند. دوستان دیگر ببخشید آرامش تحفظ کنید. ببخشید مجاهد صاحب نن ورځ ده چې کابل ښار ته طالبان داخل شوي دي، تقریبا 3 ورځې وشوې. تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې هلته نه کوم مقاومت شته دی، نه کوم بل نظامي مرکز شته دی چې هغه د نه وي نیول شوی. مګر اوس هم که ښار ته وګورو د ښار فضا ډېره نظامي ده. په ښار کې ډېر نظامي کسان له وسلو سره تاویږي، خلکو ته یو تشویش یو ډول جوړ کړی دی. او دغه راز دولتي امکانات چې تقریبا بیت المال دی، بیت المال ګڼل کېږي، داسې په یو بل ډول استفاده کېږي، خلکو سره تشویش او اندېښنه راوړي. د خلکو تاسو پیږئ چې د ښار کله سیاسي حالت کې تغیر شول، دلته یو ډېر لوی اشوب ته لاره د کنټرول لپاره موږ مجبور اوسو ډېر جدي چلند وکړو. اوسنی حالت د کم وخت لپاره ده، ډېر زر ښار بیرته عادي حالت ته راګرځي. زموږ ځواکونه فقط په اضطراري حالت کې دي چې وضعیت کنټرول کړي. هغه خلک چې بې ثباتي راپېښوي یا د خلکو په وړاندې درېږي، د خلکو زورونې ته لاس اچوي، د هغو کنټرول وکړو. د دې په خاطر موږ مجبور وضعیت نظامي وساتو د لنډو ورځو دپاره. بیرته به ښار عادي کېږي. ټولې حوزې فعالیت یې اوس شروع کړی ده او موږ بوخت یو په تدریج سره د ښار بېلابېلې برخې امنیت ته راګرځوو او ډاډه کوو. او د بیت المال د استعمال په اړه باندې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د اسلامي امارت مجاهدین هیڅ شی هم په غیر شرعي توګه باید نه استعمالي. البته که په موټرو کې ګرځېدا ده، اسلحه ګرځول دي، او اوس که دا نه وي طبیعي خبره ده چې دا موږ تاسې امن چې کوم لرو یا ورته سترګې په لار یو چې امنیت راسي، د دې موږ نه چکتنان کېږو. دا اړتیا او ضرورت ده. بل بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرقیب صاحب له پروات څخه زما یوه لویه پوښتنه دا ده چې له خلکو سره نامې کېږي د دفاعي او امنیتي ځواکونو برخلیک او د هغه بیرغ ټول سور شین چې لا اله الا الله محمد رسول الله وبیدون الله اکبر او د افغانستان نمایندګي پکې کېږي، د هغو برخلیک څنګه کېږي او دا ستاسو جنګ یا ستاسو راتګ د هرې چوکۍ لپاره نه دی چې تاسو نن پرې ناست یاست. څه موده مخکې مې نپال وویل تاسو یې خپله مسؤلیت ومنه. آیا دا مبارزه د جمهوریت رنګېدل د دغه چوکۍ مفید لپاره که نه؟ شکر. تاسو ته باید یادونه وکړم چې د افغانستان خاوره آزادول یو لوی ارزښت او لوی هدف و، او خاوره آزادول هلته بشپړېدلی سوی چې اشغالګر او د هغو تتیمت دواړه باید ختم شوي وای. کله دلته موږ د اشغالګرو هغه لاسپوڅې په واک کې پرېښې وای، د اشغال موخې به په خپل ځای وي. موږ نشو کولی دلته اسلامي حکومت جوړ کړو او تاسیس یې کړو. د دې مخه نیول شوې وه. تاسې لیدل چې له موږ نه مخکې ادارې تر آخري ورځې 18 میاشتې کېږي په قطر کې زموږ استازي ناست دي او قوي ټیم لرو، مګر تاسې ولیدل مکررا د مذاکراتو د جریان سبوتاژ وسو، مکررا جنگ طلبي وسوه. For 18 months we had a strong team in Qatar. جنگ اعلان کړی دا به تاسو نه ویر کړی. رسنۍ هیله کوم چې حافظه یې قوي وي، نو د دې په خاطر چې موږ د وضعیت له جنګ وباسو. د هېواد شپږ میاشتې نور بیا هم د خپلو اولادونو یتیمتوب او د ځوانانو وژلو ته پاتې نه سي. موږ مجبور سو جدي اقدام وکړو. دا د قدرت غوښتنې مبارزه نه وه، دا د اسلامي حاکمیت د جوړېدو مبارزه وه. او که موږ پوه سو چې ما سوا له موږ نه بل څوک اسلامي حکومت دلته جوړولی سو، موږ حاضر یو چې هغه دلته حاکمان کړو.
په هر صورت اوس امید کېږي زموږ ملت او زموږ د مبارزینو زموږ د مجاهدینو سره اسلامي حکومت به جوړیږي هغه دا کسان چې نن سبا به تاسو وینئ خو په هر صورت موږ غواړو چې داسې حکومت او نظام آینده کې جوړ شي چې ټول جهتونه پکې ځان ویني ټول جهتونه پکې شامل وي او له بېلابېلو جهتونو سره تفاهم موږ ته ورسوي د جنګ دوام نه غواړو د افغانستان سوله او ثبات ته لیواله یو همدې خاطر مبارزه سوې ده او هغه کړۍ چې هغه د بهرنیو په خدمت کې وي وزل سوي دي اله کو د بپریک په اړه ځکه پوښتنه مه کوئ چې هغه په خپله ملامت وو هغوی د افغانستان د خلکو په ضد موقف له دغه تربیونه نیولی وو له دغه جنه به د جنګ خبرې کولې او د سولې خبرې لکه راځئ چې نن تاسو ته وایم له قوت سره هم راغلي یو له جګړې سره هم راغلي یو تاسو قوت هم لیدئ چې په 11 ورځو کې ټول افغانستان ونیو ولې بیا هم موږ د تکبر خبره نه کوو موږ د جنگ خبره نه کوو مقابل جهات مو د عفو خبره کړې ده له ټولو سره د نیک تعامل به خود کوو ښار کې مو مجاهدینو ته امر کړی د هیچا کور ته لاړ نه شي چې یا دولتي کارمندو یا وسله ورسره ده یا موټر ورسره ده څوک تهدید نه کړي دا زموږ پیغام ده هیله کوم د پرتله تاسې وکړئ بیا به د مخکې څوک دلته ناست و د هغه او زما ترمنځ توپیر اسانه شي مننه د بیرغ الا د خپل موقف لپاره په هر صورت اوسنی وضعیت خو نظامي ده دا بیله موضوع ده دا په ډېرو ځایونو کې ګورئ لام بیرغونه په خپل حال دي ولې کله چې نظام جوړ شي هغوی په دې اړه تصمیم نیسي BBC انګلیسي محمد محفوظ زبیدي زبیدی صاحب سوال خود زیدی صاحب بله فرق بین طالبای 1990 چیه؟ چی تغییرات آمد در بین؟ بله اگر این سوال به اساس ایدئولوژی و مفکوره و یا عقیده و باور شود تفاوتی وجود نداره چون ملت ما 20 سال قبل مسلمان بود امی بچه و اولادایشان است آل هم امو مسلمانای هستند امو باور و عقیده خود دارند ولی به اساس پختگی به اساس تجربه به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم بدون شک تفاوت‌های زیاد وجود داره این به اساس است که انشالله گام‌های فعلی با گام‌های قبلی تفاوت مثبت خواهد داشت و این یک پروسه تکمیلی است که انشالله به وجود آمده است طبیعی است در این مورد قانون را بگذاریم به نظام آینده که نظام ساخته میشه آنها تصمیم بگیرن که چه قوانین را تصویب میکنن و چه قسم قوانین را برای مملکت مصلحت میدانن ما میخوایم حکومت آینده ای مسئولیت داشته باشه که پاسخگوی تمام مردم ما باشه از اینجا نوبت ظاهر صاحب پختن درجه پختنم کله چې رئیس جمهور غني کله دی تاسو کارونه واکول شي استي افغانان د ملک رهبري نه لري په پیسې نشته د مذاکرات کې رهبري نشته تاسو ولې په تاسو نظام باندې تاسو چې ټول خلک په پایو دا کار چې د کیږي چې روانه وي کیږي چې د قطر سیاسي رهبري تنها را رسیدل دا مسله څنګه یو لاین د تاسو د خپلې وی د لکه څنګه دا چې افغانستان کې د مسلو قچاقبر ډیر زیات نه هر وخت مسلو One thing I need to say, we are seriously now working on forming the government. Very seriously, I would like to assure you it will be announced after completion. We have all the borders under our control. There is not going to be any case of smuggling of weapons. All the weapons that have been used in fighting are going to be collected and completed and registered. Contact consultations are being carried out. We will be aware of it soon. بهرني
د بهرني ژورنالستانو ته هڅه وکړي چې ډېر تماس International journalists, please let's give a chance to them. دا سوال خو باید د فیسبوک له ادارې سره وي چې د بیان د ازادۍ دعوت دوی کوي او دلته خلک د بیان د ازادۍ. This question should be asked to those people who are claiming to be promoters of freedom of speech, who do not allow publication of all information. I can ask Facebook company. This question should be asked to them. And let's give some more time to the international media. در نظام بعدی شما کسایی که امروز رفتن بیرون از افغانستان سیاسیون هستن، مثل کسایی که با امارت اسلامی جنگ میرن، مثل مارشال رستم هست، مثل استاد هستن و یا کسای دیگه که در پاکستان هستن، اینا در قدرت یا در نظام بعدی جای داشت و خواهند داشت یا نه؟ باید در مورد سوال اولتان بگویم. When it comes to your first question, we have captured Kabul for the last 3 days. In any province, we haven't had any case of murder. There's full security across the country. If a poet has been kidnapped, we are going to follow this up. Our poets, our talented people should not be harmed. They should be stopped. The current situation is like resembles a martial law kind of situation. It will soon come back to normal. Nobody will be able to kidnap anybody. Compare now to last week, for example. There's a huge difference. Nobody is losing their life anymore. And we are going to have more and more security day by day. Those who have left the country, we don't want anybody to be out of the country. This is their country. This is our common homeland. We have got common values, common religion, a common nation. We would like to come under the umbrella of these commonalities. We have undergone these problems and difficulties. There's this public amnesty, general amnesty, so no animosity is going to be followed up. سوال ما نیست که امروز افغانستان اول کشور تغییر کرده است و این مشکلات چند سال است و برای شما مهم است که تنها حکومت که تونستی تریاک بند کردن طالبان حکومت طالبان سال 2000 دیگه شما عالی قصد داره که دولت مخالف بند کنید و بتونید این تریاک بند کنید بدون بله ما کاملا اطمینان میتیم به هموطنان We are assuring our که افغانستان دیگر مرکز تریاک و خشخاش نخواهد باشه. And the international community of Afghanistan will not produce any kind of narcotics. In 2001, if you remember, we had brought narcotics production to zero in 2001, but our country was unfortunately occupied, and then the way was paved for reproduction of narcotics, even at the level of the government, everybody was involved. But from now on, nobody is going to get involved. Nobody can be involved in drug smuggling.
Today, when we entered Kabul, we saw a large number of our youth who were sitting under the bridges and next to the walls, and they were using narcotics. This was so unfortunate. I got saddened and to see these young people without any faith in the future. From now on, Afghanistan will be a narcotics-free country. But it needs international assistance. The international community should help us so that we can have alternative crops. If we can provide the people with alternative crops, then of course very soon we can bring it to an end. مردم افغانستان منتظر چی نظام باشن؟ آیا نظام امارت اسلامی یا نظام دیگری؟ شما جریان دیگر سیاسی را در حکومت صحیح می‌سازید؟ آیا یک حکومت در مشروط تشکیل می‌دهید؟ و سوال دومی است که مردم افغانستان کارمندان ادارات دولتی مردان و زنان می‌توانند به وظیفه بروند؟ چی وقت باید بگوییم که I should mention that Afghanistan will have an Islamic and a strong Islamic government. Whether what the name is going to be, what the specifications are going to be, let's leave it to the political leaders. They're now conducting serious consultations in this regard. But we can assure you that it will be Islamic and a strong government on the basis of our values, and will not be against the values and the benefits of our people. We will do our most to make sure that everybody is included in the country, even those people who are against us in the past. So we are going to wait until the announcements are made. The government agencies will be able to start working again very soon. When it comes to women, of course, they will be able to work within the frameworks of our Islamic laws, for example, in education, in health, in prosecution. Of course, women are needed. They are going to be able to be working. إلى كوسي رساني What happens to your relation with Al-Qaeda? Are you willing to give that up, or are you willing to give an assurance on that, number one? And number two, who will be the leader? One question. It's a two-part question. So who will be the leader from the Taliban who can possibly be the face of Afghanistan, now that in the absence of leadership when President Ghani is not here? Thank you. یو د القاعده د اړیکو په اړه د تاسو تیار یاست سره اړیکې پرې کړئ او دومره پوښتنه ده چې اوس په حال رهبریت موجود نه ده په افغانستان کې نو تاسو له طرف به څوک رهبر معرفي کیږي بله موږ باید ووایو چې د بهرنیو جنګیالیو په مورد foreign fighters, one point that Afghanistan soil is not going to be used against anybody. We should assure the international community. Anybody who's going to use our land against other countries, we are not going to allow them at all. The government is being formed, the problems are going to be resolved, our leaders are involved, so we are going to announce everything in the next few days. The situation is under control now for a better government. The first question about foreign fighters is that we will not allow any foreigners who wish to harm or threaten the security of other countries, any space in Afghanistan, and we have assured this. As for your second question, as for the government setup, we are still working on it, and hopefully we'll reach that stage soon.
Can you please clear Commissioner Farkas about the situation of women journalists and women working in the media? You say something that is not clear. Can they achieve like in the previous government like this or no? Can you please repeat the question? Can you please repeat the question? Can women continue to work for the media in the same way as in the past? Let's wait and see what the future government is going to say. Our laws when it comes to media and other sectors are going to be such that everybody should be able to work, but within the framework of the Islamic Sharia laws. Because currently we cannot actually present you with everything clearly. Let's wait for the government to be formed and for the laws to be promulgated, and then we will of course be able to observe those laws and regulations. څو رسنۍ جواب صاحب تاسو څو رسنۍ موږ جواب How many journalists have we been able to answer so far? I can't hear the question properly, so let's see what the answer is, and then we'll figure out what the question was. The question is whether you're in touch with Dr. Abdullah, Engineer Hekmatyar, and Hamid Karzai. I should say that very soon we will be witnessing the formation of the government and announcing the government. We will do our most to make sure that we are in touch with all sides, with Dr. Abdullah, with others. We have been communicating with them. We're continuing our communication with them. We will do our most to make sure that all Afghans are included. Nobody should be left out. Anybody who is interested to serve the nation, who has the will to serve the nation, they are not going to be ignored. So the future government will be inclusive. As to when our leader is going to enter the country and enter Kabul, I should mention that very soon the decision will be made and the government will be announced and all problems will be solved. Of course, we should wait a little bit more because it's like an emergency at the moment. We will make sure that everybody is included and we'll have a proper and healthy government. The question is about the relations with the rest of the world, with the neighboring countries. As I mentioned before, Afghanistan wants to have very good relations with everybody in order to revive our economy, in order to ensure prosperity, in order to come out of the current crisis. It calls for having very good relations with neighboring countries, with other countries. We are doing our best to make sure that we are communicating with neighboring countries within the framework of international diplomatic frameworks and on the basis of good neighborly agreements and mutual respect. Thank you so much for coming here. We do not have enough time, unfortunately. Thank you so much for coming. Have a good day. Well, there we are then. We've been listening to a rather astonishing press conference there from the Taliban going on.